السلام علیکم دوستانو خراغلاس دوستانو کم میدان جنگ چې جوړ شو هغه واپس سوړ شو ولې سوړ شو د زمان پارک نه رینجرز او پولیس واپس ولې لاړه خلک اوس دا کوېسچن راوچتوي چې دا یو ګیم و په دې ګیم کې عمران خان هم چې کم دی نو باقاعده شامل او اسې بس دا یو فلم یې جوړ کړی و او یو واویلا یې جوړه کړې وه یو شور شرابې جوړې کړې وه چې بایي دغه د عمران خان ګرفتار کړی او دغه دی چې کوم دی نو نن به ګرفتار کړي اوس به ګرفتار کړي اپریشن له رینجرز راوغوسته او دا او دا نن به مونږ په دې خبره ډیسکشن کوو چې واقعي دا یو پلان و واقعي عمران خان چې کوم دی نو بس هغه هم د دې څه دی چې د دې حکومت سره چې کوم دی نو میلاو دی یا واقعي چې کوم دی نو بس داسې یو دوکه ده چې بایي کله یو مخې ته راولي او هغه چې کوم دی ټارګټ کړي کله بل او بس داسې چې کوم دی نو یا مونږ وایو چې خلک وایي چې اسټبلیشمنټ چې کوم دی نو حکومت کول غواړي په عوامو باندې په دې خبره باندې لږ ځان پوهه کوي چې حقیقت څه دی او په تفصیل سره خبره څه ده تاسو ته پته ده ولې چې کوم دی د ټولو نه اول دې خبرې ته راځو چې دا شور شرابه جوړه شوې وه پولیسو چې کوم دی نو ویل چې دې مونږ ګرفتاري کوو اوس کوو دا کوو حالانکې سټیټ ته حالانکې پولیسو ته حالانکې داسې فورس ورسره دی د پاکستان سره چې هغه د دنیا په شپږم نمبر باندې چې کوم دی نو هغه په لیسټ کې دی هغو ته څه ګرانو چې عمران خان یې خو پکار دی چې عمران خان یې ګرفتار کړی وی او واقعي د خلکو دا کوېسچن ټیک هم دی ځکه چې دومره فورس پروت دی دومره پوج پروت دی یو کس نشي ګرفتار کولی او خلک وایي چې 3000 یا 4000 هر څومره داسې خو ډېر خلک خلک وایي چې 3000 عوامو او دغه 3000 عوامو په مقابله کې فورسز بېبسه شو او لاړ او زمان پارک یې پرېښود او واپس هغه خاموشي شوره وجه څه ده د ټول ناول راځو تاسو ته ما په پرونۍ ویډیو کې ویلي چې حکومت غواړي چې د عمران خان نه یو غټه غلطي وشي خو عمران خان بالاخر په دې کې کامیاب شو یو غټه او میجر غلطي ونه کړله اوس حکومت ولې غواړي چې د عمران خان نه یو غټه غلطي وکړي او دا شور شرابه انسوګیس او بل دا درز او غب او زخمی کول شروع کړي دي خو ډیر غټ سټیپ ډیر په های لیول قدم نه اوچتوي ولې نه اوچتوي او ولې چې کم دی نو حکومت غواړي چې عمران خان نه غلطي وشي نو تاسو ته پته ده ټوله خبره زی او دغه الیکشن ته د دوی مین غرض او مقصد څه دی د دوی مین غرض او مقصد دا دی چې دوی څه کوي د الیکشن لیټ کی اوس دوی دقه ته پراته دي صرف او صرف چې عمران خان به کله چې کم دی نو داسې غلطي کوي دوی کله اګریسیو شي کله د غشي عوام هم د یو بل سره اکثر ونخلي راونخلي او سوشل میډیا باندې هم یو برمار شروع دی او دغه شانتي یو خبرې له یو ټرند ورکړی کیږي مین غرض او مقصد صرف دقه خبره ده چې د عمران خان نه غلطي وشي او عدالت ته بیا دوباره فیصله لاړه شي او عدالت وایي چې الیکشن پوسټپون الیکشن خو تاسو ته پته ده په الیکشن پوسټپون کولو باندې پی ډي ایم خو د دې نه خلاصېږي که نه چې بایي همیشه به د پی ډي ایم هم حکومت وي همیشه به هم د پی ډي ایم چې کوم دی نو په دې پاکستان کې اختیارات وي یو ځل به بیا هم که په هر حال او که په هر صورت کې الیکشن خو به کېږي که نه او که پوسټپوند هم شي ټیک شوله نو تاسو ته پته ده هلته کې اورسیز پاکستانیو ته به خپل رایټ او خپل حق میلاو شي نو بیا هم په دې کې چې کوم دی نو د پی ډي ایم ډېر غټ نقصان دی ځکه چې د کروڑ نه په بره اورسیز پاکستاني په بهر ملکونو کې دي او هغه تږي ناستې چې راشي عمران خان ته ووټ واچوي نو بیا هم چې کم دی پی ډي ایم ځان ته کمپیټیشن او ډېره غټه مقابله پیدا کړه اوس پی ډي ایم ولې غواړي چې الیکشن پوسټپون کړي ولې د عمران خان نه غټه غلطي کول غواړي تاسو ته پته ده ځکه چې په اوسني حالت کې تاسو ته پته ده پی ډي ایم د ملک بیړه غرقه کړه اکونومي چې کوم ده نو هغه تباه او برباد کړله د ملک انټرنل لیندین شو ایکسټرنل بهر ملکونو سره لیندین شو هغه یې څه کړه تباه او برباد کړه خلک ورسره تعلق نه ساتي خلک په اعتبار او باروسه نه کوي ټیک شوله نو چونکې په اوسني حالت کې نه په بهر ملکونه نه په یاران دوستان چې کوم دی نو باروسه کوي او نه په خپل عوام باروسه کوي نو که چېرې دوی اوس ارلی زر الیکشن طرف ته راغله نو تاسو ته پته ده دوی ته شکست کنفرم شکست دی 110% دوی ته شکست دی اوس دوی د دغه شکست نه د بچاو دپاره څه کوي په عمران خان باندې مختلف مقدمات درج کوي عمران خان ټارچر کوي عمران خان نه غلطیانې کوي خو عمران خان هم ذهني طور ډېر زیات پوهه دی هغه غلطي نه کوي هغه بار خپل عوامو ته وایي چې غټه غلطي به نه کوئ ځکه چې حق او رایټ به ماته یو ځل خامخا میلاویږي او که نه میلاویږي دا به په زور اخلم خو اخلم به نو اوس دوی د ارلی الیکشن کېدو نه ځان بچ کوي د مخکې الیکشن کېدو نه ځان بچ کوي یعنې په مخکې الیکشن که دوی وکړي نو هم ورته شکست دی او که لیټ کوي نو هم ورته شکست دی په لیټ کېدو کې تاسو ته ما ووایي چې بیا به اورسیز پاکستانیو ته خپل رایټ او خپل حق میلاو شوي د ووټ د ورکولو نو بیا هم اوس دوی
په یو دوه کې راګیر دوی په دې نه پوهیږي چې د الله بندګانو که تاسو یې مخکې وکړئ نو هم شکست خورئ او که یې وروسته وکئ نو هم شکست خورئ نو د دې نه ښه دا نه ده چې بس صاف او شفاف الیکشن ته راشئ په خپل ټایم الیکشن وکئ ټیک وله دا خلک هم چې کوم دی نو مه پازوئ د ملک پیسې هم مه تباه او برباد کوئ تاسو ته پته ده په دې کې په کروړو روپۍ تباه او برباد شولي انسو ګیسو باندې څومره روپۍ ولګېدلي په سیکیورټي باندې به څومره روپۍ لګېدلي په فیولز باندې به څومره روپۍ لګېدلي تیل به څومره سېځلی شوي څومره بلا خرچې وشي نو دا خرچې که تاسو الیکشن ته وخت کې وې نو یو به عوام هم خوشحاله د عوامو اعتبار به په ادارو باندې او په فوج باندې وسره په ټولو خلکو باندې هم بحال شوی وي د ملک سره به نورو ملکونو لیندین هم قایم او دایم ساتلی وي ملک ته به چې کوم دی نو مختلف پروجیکټ راغلی وي کوم پروجیکټ چې سټاپ شوي وي هغه به چې کوم دی نو څه شوي هغې له به سټارټ ورکړی شوی و ملک به چې کوم دی نو هغې ته به پیسه میلاو شوي وو د خلکو معیشت به ښه شوی و او دا کومه مهنګایي چې وه د عمران خان په دور کې د هغې نه پس په ډبل او ټریپل ته وخته نو دا به واپس چې کوم دی نو راکمه شوي وي خو د دوی سوچ په دغه ځای کې ډېر زیات کمزوری دی صرف د اقتدار په لالچ کې دي چې بس مونږ صرف په دغې کرسۍ باندې کینو ملګرو ویډیو هم که خوښوي نو لایک ورسره ضرور کوئ ویډیو درسره ضرور شیر کوئ په کمنټ کې راسره هم خپله رایه ضرور شریکه کوئ او شاهد ډیلی د مخامخ فالو لیکلی پیج د سره فالو کوئ ځکه چې داسې اتنټیک معلومات او په ټایم اپډیټ به تاسو ته صرف او صرف په دې پیج باندې میلاویږي په اخر کې خپل روښانه یاد ورکړئ